بیا سپینګیره وي یاره جی دا الحمدو الحمدو سپینګیره الحمدو. نو یو بوډا ته مې وی چې جمعات کې هلکه ډېر ناست دی کور ته نه ځي ویل انګور نه تنګ انګور نه تنګ مال څه وایي ویل که جامې وینځي نو هم وایي چې د سخر مې داسې څښا پوتی جامې دي چې دا ګوګل مې ووت. مال دا واورئ چې کومه انګور د سخر خدمت نه کوي د دې انګور دا میړه خوښ نه دی. نو دې میړه ته یې پکار دي چې په وخت پې پړی اچي او لار ور په مخ کې کوي لار. هغه د ابراهیم علیه السلام په سنتو عملو کی. ابراهیم علیه السلام تپوس وکړو د اسماعیل د بیبي نه چې سال دی ویل چې وخت تېرېږي ویل چې اسماعیل راشي نو ورته وایه چې د کور دا دروازه دې بدله کا. چې اسماعیل راغی ورته وی چې داسې یو بوډا سړی راغلی او هغه داسې وی ما داسې وی ویل یو دوه درې طلاقه مې کړي دا زما پلار او راته وی چې دا ښځه طلاقه کا دا ناشکره ده وخت یې تېرېږي دې ته پکارو چې ویلی وی چې الحمدلله چې پلار درته وویل چې دا ښځه پرېږده سیکنډ به پې صرفه نه کوې. ما په خبرو پوهېږي نن خو پلار چې دی دله او دوس باندې یادېږي د ښځې دپاره مور ته ډم او کنجره وایي د ښځې دپاره مور د کمسو نه راکاږي کوڅو ته د ښځو دپاره. نو عزیزانو عرض میں داو ماته وی چې انګور نه ډېر تنګ او نو ما ورته وی چې بناست دلته دا قرآن شریف یو ټکی وای وی جی ما دا الحمدوم پورا نه د زده کړی الحمدو نه ستا خدای مال بنیادو بس د انګور په ځای پیژندلې چې اتیا کالو ته د عمر ورسېدو تا الحمدو نه د زده کړی. دا زمونږ د ملک حال نن ستا په ملک خلق کینی دا تبلیغ والا جماعت پسې بد وای تبلیغ والا څه کار دی چاته کلمه ټیک کول او چاته منځونه ټیک کول. کلمه او منځ چې د چا ټیک نه داغه مسلمانی ټیکی په ایمان وای هغه ته مسلمان هم ویلی شي. او بیا د ځمکې په سر دے وقت کے واللہ العظیم کا خډله د دغه نه بلشتا خدای دې توفیق درکړي چې دغه سره ګرځي توفیق خدای درکړي. دا نور ټول بکواس ته موږ د خدای په قهر اخته یو په عذاب گرفتار یو. خډله هغه ده چې ستا کور ته ستا ته د خدای دین دروي او ستا کور ته د حدیث د جناب محمد رسول الله دا حدیث چې دا ستا جماعت ته راوړي او تا ته بیانوي والله العظیم دا هغه حدیث دی چې امام بخاری به په یو حدیث پسې زر زر میله مزل کولو یو حدیث پسې زر میله مزل به کولو نه هغه حدیث تا جماعت ته او ستا کور ته او ستا دروازې ته د دې ډلې په برکت راوړي شي. دې کې هم خدای له جواب ورکوي دې کې هم خدای له جواب ورکوي. ځوان هلک دی هغه پاسي چې عزیزانو کې نه د دین یو څو خبرې وکړي هلک زه خو حیران یم